چې نبی علیه السلام چې د دنیا نه ته نو هغه ټول امت ته دا یو خبره هغه پرېښې ده چې دا یهود دا به په سرزمین عرب هغې کې نه پرېږدی نو د دې حکومت تسلیمول دا لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وصیت د هغې مخالفت دی د نبی علیه السلام د هغه د شفاعت نه هغه ځان محرومه کول دي د نبی علیه السلام د دعاګانو د هغې نه ځان وښکل دي نو روز څه نه څه خبره هغه په پاکستان کې هغه جوړیږي دې وخت سره داسې خبره ده چې د خلقو د ایمان د هغې ورسره خطره هغه راځي هر عالم هغه له پکار د خپل مقتدیان هغه پوه کړي که د جمعې لمونځ کې که هسې درس کې نو خپل مسلمانان هغه پوه کول هغو په دې خبره باندې هغه مطمئن کول چې دا خبره دا د حکومتونو خبره نه ده دا یو سیاسي خبرې هغه چې دی نو نه دي دا خبره د مذهب خبره ده او سبا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخې له هغه تلل دي او د شفاعت د هغې امیدوار یو نو یو سړی چې د خپل پلار په وصیت عمل نه کوي د خپل استاذ په وصیت باندې عمل نه کوي د خپل پیر په وصیت باندې عمل نه کوي نو دا څنګه زوی شو څنګه مرید شو څنګه شاګرد شو نو دغه رنګې چې موږ د پیغمبر علیه السلام کلمه ویو د هغه د شفاعت د هغه غرضیان یو بیا به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه وصیت هغې باندې به عمل چې دی نو کوو او هر سړي له چې کوم طاقت الله ورکړ دی هغه به خپل هغه طاقت هغه به چې دی نو صرف کوي او که هېڅ نه کېږي نو دغه شان یو ګناه کار چې کېږي او یو غلط کار چې کېږي نو دغه نفرت او د هغې سره بغض او د هغې نه خپل ځان هغه الګ تلګ ساتل دا خبره دا خو کولی شو نو دې وجه نه دا یو خبره مخکې جمعه کې هم تاسو ته ما کړې وه او اوس دې جمعه کې مې درته بیا هغه یاد کړه چې د خپل ایمان د هغې خیال هغه ساتئ او داسې ونه شي چې سبا د قیامت په ورځې باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې مختورین او بیا دغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه زورینې راکوي او ویناګانې کوي چې تاسو زما شفاعت څنګه غواړئ تاسو زما په وصیت عمل نه دی کړی تاسو د هغو ظلم ته چې دی نو نه دي کتلي تاسو د هغو حکومت تسلیم کړی دی نو زمونږ دغم ته هغه خبره هغه کولی شو چې کوم طاقت الله مونږ له هغه راکړی دی هغه به صرف کوو